ติวัฒโนเอวังตะวังวิจโยโหอิจยัตสุจยมังคะเรอปราจิตปัลลังเกเสปตวิโภคะเรبسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د swadnews.com مینوال زم تاسو ورور تاسو مرګره محمد زبیر خان کتونکو دا وخت منګه په سواد میوزیم کې موجود دی او څنګه تاسو پته راچی د تایلند یو وفد چې دغه راغلی دلته کې چې د غنټي چې کومه ځوړند د نو دی مین مقصد دا چې د امن د پاره چې یو غنټي د تایلند چې کوم چیپ مونږ هغه راغلی دغه پوره ټیم دلته کې چې دغه افتتاح وکړه. دا وخت را سره د سواد میوزیم څخه ولاړ دي دغه سره خبرې اترې کو چې د مین مقصد څه دی او د دې وینا څه ده. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. راته وایي چې نن چې کوم د اناګوریشن وشو د دې مین مقصد څه دی؟ زمانوم چې د سید نیاز علي شاه د ریجنل افسر ما د آرکیولوژي میوزیم ملکند ډیویژن او دا ټلې چې رااله او دلته انسټال شو د دې اصل مقصد دا دی چې هغه د امن پیغام راوړي د سیمې ته او د امن یو پیغام ورکو دا ټلې دلته ولګول او دوی مقصد د دې دا چې دا کم چیف مونږ چې آریا وانګسو نو دی مختلف آرکیولوژیکل سایټونو دورې هم وکړې الته خپل مذهبي رسومات او عبادت هم ادا کړو او داغې نه هغې ډېر زیات خوشحاله شو خاص کر د دې خبرې نه چې پاکستان واحد یو داسې ملک دی چې په دې کې بودیست چې دي هغه نشتی خو د هغې باوجود چې د هغې کوم مذهبي ځایونه دي آرکیولوژیکل سایټس دي زموږ بودیست سایټس د هغې موږ ډېر زیات خیال ساتو او ډېر په ښه حالاتو کې ساتو نو په دې خبره هغې ډېر زیات خوشحاله شو او دا ټلې چې ده نو دا دلته کې انسټال شو او د هغې بل مقصد دا هم و چې زموږ چې کله حالات ناساز او د هغې نه پس چې حالات کله ټیک شو زموږ پرنس عدنان بادشاه چې الله پاک ته وبخي د هغې ډېر غټ خدماتو د دې سیمې دپاره د ټوریزم د بحالۍ دپاره د دې ځای چې کوم زموږ نیشنل هیریټیج دی د هغې پریویل کولو دپاره او د دې علاقې د نوم ښودلو دپاره او زموږ چې کوم هاسپیټیلیټي ده زموږ د پښتنو چې کوم روایات دي دستور دی میلمستیا ده هغه بهر دنیا ته په ښودلو کې د هغې ډېر غټ خدماتو نو دا ټلۍ چې اوس انسټال شوه د دې سره چې کوم بورډ ولګېدو نو هغه دا دی چې د هغه په یاد کې د هغه په میموري کې دا بورډ انسټال شو. My name is Nitinan Visawesuan. I'm from Thammasat University and also joined the delegation of Most Venerable Arya Wangso. Actually, ringing the bell of peace in Swat is the third time after in 2019 that we had the two bells already installed in Taxila and Peshwa. And during that time that Most Venerable came, he had met late Prince Anand Aurangzeb. And late Prince kindly offered the invitation to Most Venerable to come to Swat to please humbly have the bell of peace installed here because he would like to have the sound of peace ringing from this bell to be heard by the world. And so this will be the signal that everyone can know that Pakistan is a land of peace. I'm Jantima Jaturapat, just come from Thailand with the group MV Area Wangso. What I impress much is the people of Pakistan. Everyone very nice and very helpful, and we love all the people here. And with the Swat Valley especially, the environment, the Buddhists could come to visit the Buddha here. I think the country could welcome all the Buddhists to come here. हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी बुद्धा के जितने भी स्टोपास हैं, जितने भी तारीखी उनकी बाकियात हैं, वो प्रिजर्व रहे, वो ठीक तरह से रहे, क्योंकि उन लोगों को भी हक है कि वो आए और यहाँ पर अपनी इबादत करें. तो ये एक इंतहाई पीसफुल काम हुआ है, पीसफुल एक इनिशिएटिव है ये कि वो लोग यहाँ आए और उनको लगा कि यहाँ पर हम अमन से रह सकते हैं. तो
ये बहुत खुशी की बात है. مان صاحب سره چې هغه د اثارو محفوظ کول لپاره ډیر زیات خدمات کوي او د سوات میوزیم چې دی هغه د ډیر وخت نه دلته کې ستړي کوي کړهو کوي دا هغه سره به خبره ترې کوو چې آیا دا کم کسان چې کم دي دلته چې راغلي دي دا په مختلفو ادوارو کې چې هغه درازي دلته کې د خپل عبادتګاو ته چې دی هغه وزټ کوي دا هغه دلته کې خپل عبادت کوي کم کسان چې راځي د دې عقیده د دې چې کم سوچ ته دا په کم سوچ راځي څه ویل غواړي په دې حواله خجیدي باره کې دا وایم دلته اول خو داسې یو غلط تاثر د پاکستان او د سوات باره کې دلته دهشتګردي ده دلته امن نشته خو شکر دی چې دا د تایلند د بودیست راله ارایا وانګ کوم د دې د چیپ مانګس ته ډېر غټ متبرک سړی دی د سر نور کسانو دی راله یو هفته تېره که په دې هفته کې چې کوم دی زموږ اثار قدیمي کوم د بودیست سایټونه دي بود کړهون سیدو املوک درا بریکوټ بازیره جهان آباد بودا دلته دی فری ازادۍ سره لاړل دی ازادۍ سره خپل عبادت وکړو او دا لوکل خلک دونه مینه ناک وو چې دی ورته په املوک دره کې فرش فروټ فیچ موږ چې شلتالو ته پښتو کوي او ته پرزنټ کړلو د ډېر زیات خوشحاله شو چې کوم بار ملک هم تاثر د سوات او پاکستان باره کې او ټوټل غلط دی دا خو د امن ځمکه ده امن خلک دي دا ان علاوه د دې کوم مشرو په د سوات عجبګر منځ کې زموږ یو حال دی دلته دی پورا 15 شپې وکړې او دا 15 شپې دننه په دې حال کې د عبادت وکړو میډیټیشن وکړو او د امن کم دغه د خور کو د هغې نه علاوه دلته یو ټلی د امن ټلی دی ولګوله او د دې مطلب دا چې د امن په دې ځای کې پخوام امن و اوس هم امن دی او دې ټلی سره بل لکه د دې سره د امن به نور هم خور شي او په دنیا کې به دې ته تاثر ورکړي چې دا پاکستان او دا سوات د امن ځمکه ده د امن خلک دي لہذا د دې سره به زموږ کم سیاح دي ډېر به راشي د بار ملکونو نه او زموږ د اکانومي هم پېښه شي او زموږ د امیج به پې هم ډېر درست شي. فیض الرحمن صاحب تاسو وکتل د فیض الرحمن صاحب او دغه غنټې چې د امن لپاره د تایلند چې کوم چیپ مونږ دی هغه راغلی او ډېر زیات مشهور دی هغه د پاکستان بلکې خصوصا زموږ د سوات چې کوم دی د امن یو پیغام د دې ځای نه وړي دلته کې هغې یوه هفته تېره کړه چونکې هغوی په دې خبره جوګه شو چې د سوات خلک او بلکې د پاکستان خلک چې دي هغه پرامنه خلک دی نو موږ د خپل حکومتي وخت نه هم دا غوښتنه کوو چې زموږ د کم بهر چې کم ټوریست دی هغه دلته راتلل غواړي چې هغه دلته په اسانۍ راشي خپل عبادتګاو ته خپل چې دی زموږ د سوات د ښکلا زموږ د پاکستان د ښکلا ولي او د یو مثبت یو امن پیغام چې دغه دنیا ته وښودل شي زما د پروګرام مخ په دې رسمه اجازه راکړئ د الله په امان